ملګرو دا نن راغونډه چې کومه ده دا د محله بابوهیلو او د محله سلیمانزو مشران کشران دا دوه محلې دا موږ یو ترتیب شروع کړی دی د مساحلو نه موږ سټارټ اخیستی او داسې دوه درې محلې راغواړو الیکشن را روان دی تاسو ته پته ده زمونږ دې مشرانو دې زلمو دې ځوانانو په هر الیکشن کې یو جذبې سره یو قوت سره یو مینې سره راپاڅېدلي دي او په دې غونډه حلقه کې صرف په دې شیرپو کې نه په دې زیم کې نه دا مشران راپاڅېدلي دي د دوی رشتې دي د دوی تاریخونه دي د دوی دوستانې دي او دوی په دې غونډه حلقه کې ټول عمره کمپین کړی دی او د دوی دغه محنت په وجه د هغه ګرځېدو په وجه د هغه مینې په وجه دوه ځله دې شیرپو ته وزیر اعلیتوب هم راغی دې ته منسټیم راله دا ټوله ستاسو د شیرپو د عوامو هغه کارکردګي او هغه دی خلوص دی ملګرو مونږ نه په دې اته نهه کاله په دې صوبه کې بل حکومت راغلی و زمونږ حکومت نو داسې په وفاق کې څلور کاله حکومت راغی مونږ ټول د یو کلي وو زمونږ یو بل سره غم خادی دي رښتې دي خو تاسو وګورئ ملګرو چې په دې څلور نیم کاله په وفاق کې او په دې نهه لس کاله کې یا خو به شیرپو داسې عوامو چې دوی به په دې ټوله صوبه باندې به دوی به حکومت کوو او یا موږ هغه بې اتفاقۍ داسې ځای ته راوستو چې بیا زموږ د بجلۍ نظام وګورئ د ګیس نظام وګورئ په 2017 کې سکندر یاد خان شیرپو صاحب د کروڑونو اربونو روپو منصوبې منظور کړي دي ADP سکیمونه دي او هغه سکیمونه د دې ځای نه لاړ او بل ځای ته هغه یوړي شو زموږ ملګرو اوس دا چې کوم را روان الیکشن دی دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب الیکشن نه دی دا د جناب سکندر یاد خان شیرپو صاحب الیکشن نه دی دا د شیرپو د هر بچي د هر مشر د هر کندي الیکشن دی او تاسو چې چا نمبر دی تاسو به دا نه وایئ تاسو به دا وایئ چې دا زموږ الیکشن دی او چې دا ما کومې جذبې سره نن د سلیمانزو خلک ولیدو مشران او ځوانان او داسې مې د بابوخیلو مشران او ځوانان ولیدو او دا کومه جذبه ده نو زه خو تاسو ته د نن نو مبارکي در کوم چې انشاءالله دا سیټ تاسو د دواړه ګټلي دي د مشر او مرکز ملګرو دې کې موږ سره دا دوه محلې دي هغه کو په شوګر کې جندي نه غاړه دي کو دې غاړه دي کو په نورو کندو کې دي موږ کوشش کړی دی موږ خپلو ملګرو باندې ذمهوارۍ ورچولې دي چې هر یو ملګري ته او ما ته پکې د هر ځای نمایندګي ماشاءالله ښکاري دا اتفاق او دا جذبه چې زینم نو انشاءالله کله چې په شیرپو کې داسې اتفاق او داسې جذبه جوړه شوې ده نو د هغې ډېر ښه رزلټ راغلی دی او د هغې بیا چې کوم دی د هغې فایده هم د شیرپو کلي ته راغلې ده د علاقې ته راغلې ده دې تحصیلي تنګي ته راغلې ده دې ضلعې ته راغلې ده او دې صوبې ته راغلې ده ملګرو اوس الیکشن را روان دی یو عهد به راسره کوئ چې څوک به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او جناب سکندر یاد خان شیرپو صاحب د دوی نمایندګان به جوړېږي او په دې علاقه کې به موږ ټیمونه جوړو او تاسو به د دوی نمایندګي به کوئ او ډور ټو ډور به هرې کوڅې ته به ځان رسوو هر یو کور ته به ځان رسوو چې سبا موږ ته څوک دم نه وایي چېرې زموږ کوڅې ته تاسو نه وی راغلې دا مخکې تاسو کړی دی او انشاءالله دې ځلې به تاسو کوئ لاس اوچت کړه څوک به د دې مشرانو نمایندګان جوړېږي ټول انشاءالله ټول انشاءالله دا کومه جذبه دا کوم خلوص چې تاسو اخلاص وکړو انشاءالله دې کې اوس موږ د سلیمانزو نه هم کمیونټي سازو موږ به د بابوخیلو نه هم کمیونټي سازو خو زموږ د دې کندو ملګري یا غاړه د جندي نه هغه هم پکې ځان سره شامل وو او انشاءالله دا کمیټۍ به کو د چا په کم یونین کونسل کې تعلقي هغه په زیم کې په تنګي کې په بارامډيري کې شوډا کې ګنډيري کې یا په بټاګرام کې یا په شپقدر کې انشاءالله زما د خلکو هغه اصول وزو او موږ ورته دا ویو چې موږ د ملي رهبر او د جناب سکندر یاد خان شیرپو صاحب نمایندګان یو او انشاءالله چې دا دوی کم کارونه تاسو به د سینې ډبوئ او انشاءالله ستاسو په خولې به بیا دا خلکو کارونه کوي انشاءالله
وخت کم دی ملګرو تاسو ته پته ده د لړۍ پته نه لګي سهار او ماښام کې ډېره زیاته لړۍ مونږ دا ځای په دې برنډه کې په دې نیت باندې جوړ کړو چېرې کو لړه راشي زموږ مشران دي یخلي نو په دې وجه مونږ کو چا ته ځای نه میلو شوی کورسۍ د هغې مونږ هغې نه معذرت کوو صرف دغه یو ویجو وه چې د دې یخنۍ په وجه نو ملګرو رابیدارېږو به راځو به زموږ ننم مونږ په د شیرکو یونین کونسل کې راځي په پیرانو بڼ کې پروګرام وکړو ماشاءالله غون کړي قومي وطن پارټۍ کې شامل شو دا چې اوس په خانمیر کې نظام کې پروګرام دی مونږ سکندر خان سره د هغه نه مونږ راجو په جنازې مې نن دواګانې مې داسې مشر هم لګیا دی ملګرو مشر صرف د دې اینې هغه نمایندګي نه کوي هغه موږ مرکزي لیډر دی دا موږ لپاره د فخر خبره ده هغه موږ انشاءالله 12 لاکو ته پرېږدو او په دې اینې کې په دې پي کې با صاحب کې به انشاءالله موږ او تاسو په شریکه د دوی لپاره دا کار کوو زه اوس تاسو او د خپل مشر ملي